أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. سورة اللیل مکی سورت تے نہم نمبر دے پنزول کے رستو د سورت اعلانا مخ کے سورت کے ویچے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا نو دلت بوئی ان علینا للہدا. مخ کے صورت کے تفریقہ فی الاعتقاد ہوا نو دے صورت کے عقیدہ تفریقہ فی الاعمال و ذکر کئی. دعوت صورت بہمی تفریقہ فی الاعمال فی الآثار دخل کو عملنا بدل بدل جدا جدا دی. خلاصہ د صورت بہی صورت کے دا عمل د قبولیت د پارا در شرطونه به ذکر کئی. اولنا شواہد پیش کئی او بیا فرق د اعمال به ذکر کئی. آخر کے تخویف ذکر کئی او بیا بشارت. تذکرہ اولنا د دیم کئی یو طرف تا ورځ دا نو بل طرف تا شپه دا. زمانہ ټولا برابر نه دا. ورځ ته ګورا او شپې ته ګورا جدا جدا بدل بدل لی. نو ستاسو چې کم اعمال دي نو هغه جدا جدا او بدل بدل لی، هغه برابر نه دي. واللیل اذا یغشا او شپږه وادا کله چې راوړيږي یا قسم دې په شپه باندې کله چې راوړيږي. والنهار اذا تجلى او ورځ وادا کله چې سرګند شي کله چې روخان شي. شپه دا نو شپه تکو تور تیارا دا. خپل چې کله شپه راشي په ټول مخلوق باندې تیارا راشي، ټول مخلوق را پټ کی. نو واللیل اذا یغشا او شپه وادا کله چې راوړيږي. والنهار اذا تجلى او ورځ وادا کله چې سرګند شي. والنهار اذا تجلى او ورځ وادا کله چې سرګند کی نور لرا نور سيزونه مخکار کی. ورځ روخان شي هر شی پکې ښکار شي نو نور مخکار کی. یو ته نهار وی یو ته یوم وی. وی نهار ویلے کیږي طلوع شمس نواخلا د غروب شمس پورې، او د یوم اطلاق کیږي د
شرعی طور باندې طلوع فجر نواخله د غروب شمس پورې. والنهار اذا تجلى د ورځې کارونه جدا دي، د شپې کارونه جدا دي. د شپې آرام دی، خوبونه دي، او د ورځې بهر ګرځېدلی، ځان لا معاش ګټلی، او د ورځې د علم حاصلولو د پاره وتلی، او د شپې بیا ځان لا چې کله سړی یوازې شي تیاره شي نو ځان له بیا اړولی، بیا سړی کینی ځان له هغه څه چې زده کړي د ورځې هغه اړوي، یادوي. وما خلق الذکر والانثى، او هغه ذات گواه دی چې پیدا کړی دي نارینه او زنانه. یا وما خلق الذکر والانثى، او پیدا کول دا گواه دی د نارینه او د زنانو، د دې دا پیدائش دا گواه دی. نارینه دی نو دا یو شان کارونه کوي، او زنانه دا بل شان دي. د دواړو په اعمالو کې فرق دی، د دواړو بدنونو کې فرق دی، د دواړو کارونه جدا جدا دي. یو بهر ګرځي او یو د شپې، یو د بهر ګرځي یو په کور کې. نو د یو بهر ګرځېدلی د ورځې او د بل د ورځې کور سنبالولی، نو یو د بهر دی او یو د دننه دی. وما خلق الذکر والانثى، دا ټول گواه دي په دې باندې چې ان سعیکم لشتا، یقینا تاسو په کوشش پل کې خامخا مختلف یی. ستاسو کوششونه ستاسو عملونه هغه مختلف دي، جدا جدا دي. کم کار چې سړی کولای شي ناخذ نشي کولای، دلته یې دی په سراپاسی وینا مساوات پکار دی. کم مساوات ته دیته وای چې کم کار سړی کوي هغه دی خزه کوي، کم کار چې خزه کوي نه به سړی کوي، بالکل شانه به شانه به رواني. نو دا ظلم دی، زیاته دی. خزه دی لپاره نه پیدا چې هغه دا کسبونه کوي، خزه دی لپاره نه پیدا چې دا مزدوریانی کوي. سړی دی نو سړی کې الله رب العزت طاقت یې خو دی، نو دی به مزدوری کوي، دی به ګټي راوړي با، او کور کې خزه دا بچی دی هغې باندې به خوري، د هغې پرورش به کوي. نو دی څه کوي؟ دی وینا خزه به هم ګټي. بعضې ملکونه چې هغې کې دین پکې نشتی، بی دینی پکې ده، اشتراکیت پکې ده، سدی پکې ناغي کې دای چې کله سهار شي نو سړیم د کور وزي او خزه موزي، دواړه د کور وزي، کور داسې خوشې پاتې شي. الدګې دا هر یو سړی به کار کوي، خزه به کار کوي، نو اله به دې ته ډوډۍ میلاویږي کنه نه به میلاویږي. کار نه کې دا محنت کوي، مزدوری به کوي، سړی به هم کوي، خزه به هم کوي، نه اله میلاویږي. دا نظام فعل شوی نظام دی، لیکن بعض خلک بیا مغه خوخی هغه طرف ته دعوت ور کوي. الله رب العزت چې کوم نظام را لګل د دین او د شریعت، د دې په شان دی نظام د سر اړوشته نه، د دینه خ نظام د دې په شان دی مقابل کې نظام بالکل نشتی. عبید الله سیندی رحمت الله علیه ورسته تلو او روس کې هغه یو روسی سورزه پاتې شو، نو روسی جبه زده کړه، لګو روزو کې جبه زده کړه او بیا د روس په پارلیمنت کې تقریر وکړو.
پاغه کې دین خلکو ته پیش کو اخل کو تپوسو کو تا چې کوم نظام پیش کو دین نے پیش کړل د نظام په حیثیت باندې نو دا هو ډېر خده زمونږ هم ډېر خوښ شو لیکن افسوس دا دی چې ته یو درې ورځې مخکې راغلی وې نو ښه به موږ اوس د بل یو ازم اعلان کړلی نو اوس موږ هغه واپس کولی نه شو خو دا راته ووایه چې دا نظام چې کم تا پیش کو دا د دنیا په کومه یوه حصه کې دغسې شته دا چې کم پیش کو چې هغه یو ماډل شي یو نمونه شي سره وګوري دا کم ځای کې دی عبید الله سیندی رحمت الله علیه دا په سترګو کې اوښکې راغلې هغه وی دا د نظام په حیثیت باندې په یو خاص ځای کې نه میلاویږي چې اصله دا پیش کی دا و پخوا و دور کې دا د صحابو په دور کې و دا تابعینو په دور کې و لیکن هغه نرستو بیا ورو دا د دنیا نه ختم شوه دی د نظام په حیثیت سره د قانون د ملک د قانون په حیثیت سره دا نشتی ګوره نو پاکستان دی نو مسلمانان پکې دي او چې کومه مسلمانی دا نو هغه نشتی بل ځای چې لاړ شي نالته کې چې ګوره نو مسلمانی به یې خو مسلمان بنئ دا خبره داسې خلکو اغستی دي دین او شریعت دا چې کم پیش کړی شوی دا چې کم نظام چلیدلی نو هغه نظام خلکو کتلو او هغه نظام رایج کړو داغې نه بعضې خبرې د خلکو راواغستې نن که برطانیه کې ګورې نو هم هغه نظام دی چې کوم د صحابو په دور کې و لیکن نظام ښه دی چې ګورې نو هلته کې مسلمانی پکې نشته ایمان پکې نشته چې ایمان پکې نشته نو هغه شیخ که په خپل کړلی نو خلک خوشحاله دي ولې نظام هغه نظام دی چې هغه د صحابو هغه د عمر رضی الله تعالی عنہ د دور هغه نظام راغسته دی او هغه جاری کړل لیکن هغه د مسلمانانو پکې نشتی نو که دغه نظام په پاکستان کې یا په بل یو مسلمان ملک کې جاری شي نو هم مسلمانی دواړه به یې نو ملک به هم خوشحالی ملک به هم په ترقی باندې او عوام به هم خوشحالی نه عوام اوس خپه دی ولې هغه نظام نشتی مسلمانان خوشته نظام نشتی نو چې کله نظام هغه شي نو هر سړی به بیا خوشحالی ولې دین کې په شریعت کې خوشحالی ده ټولو دپاره خوشحالی ده بیا به دا قصې نه وي چې خلک به لګیایي اول چې کله د منبر شي وزیر شي نو اول به د خپل ځان ډکوي د هغې نه وروسته بیا نورو خلکو له کارونه کوي کله چې کار کولی کېږي نو د ټول نه اول به پکې دی نیمه حصه به پکې د هغی کم څه چې مقرر شي په هغې کې نیم یو والي بیا ورپسې ورو تقسیمیږي نو چې 100 روپۍ او هغه د خزانې نه راوځي نو 50 ته یو لاړې شي نو بیا ته نورې ته ورو دغسې چک پک کټکېږي آخر کې 10 روپۍ ولګي دا ټولې ته لاړې شي نو 100 روپو کې چې په ملک باندې لګي په لاره کوڅه کې لګي کم چې کار دی په هغې باندې لګي نو هغه په 100 کې 10 روپۍ لګي نور څه شي هغه لاړ شي د خلکو جیب ته لاړ شي د خلکو بینک بیلنس ته لاړ شي ځکه
خفګانی خلق پریشان دي. الله رب العزت و ان سعيكم لشتى، یقینا تاسو په عمل خپل کې خامخا مختلف یې. عمل تاسو مختلف دي، عمل جدا جدا دي، د سړی جدا دي نو د خزي جدا دي. کم سچې الله مقرر کړلی الله په انسان باندې سړی باندې صحیح خو دي ناغه داغه د پاره مناسب دي، کم چې خزي باندې خو دي نه د خزي د پاره مناسب دي. دا د مساوات راواله. سړی دی هغه من پیټ وړې شي، خزه دا هغه من پیټ نه شي وړې، نو ته به خزه باندې هغه من پیټ اور بار کې او مشکلات جوړ شي. او کله چې دا دواړه وزي د کورنا واړه بس کوي، د وړو پرورش بس کیږي، د وړو تربيت بس کیږي، او دواړه بار ته وتلی یو ظالم میں لیا مزدوری کې بل ځان لګي. الله رب العزت و ما خلق الذکر والانثى ان سعيكم لشتى، پیدائش د نارینه او د زنانه گواه دی، یقینا تاسو په کوشش کې په عمل کې مختلف یې. فاما من اعطى واتقى، نو هغه سوچ چې ورکړه او کړه تقوا یې اختیار کړه، وصدق بالحسنى او تصدیق وکړه د کلمې د توحید، تصدیق کړه د کلمې د توحید. درې خبرې ذکر کړې، فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى، درې خبرې دي. عمل به قبولی الا چې دا درې واړه خبرې پکې. من اعطى چا چې ورکړه وکړو، واتقى او تقوا اختیار کړه په حکم د الله باندې، د الله نه يرم کوي. وصدق بالحسنى، یعنی د الله په حکم باندې د پیغمبر په طریقې باندې خرج کوي. وصدق بالحسنى او تصدیق کړل د کلمې د توحید. ایمان اشته د الله نه يرشته، کار چې کین د الله او د الله رسول په حکم باندې کوي. آتا ورکړې کړلې، مال ورکړلې، خرچ کړلې، خپل بدن خرچ کړلې، مال خرچ کړلې، خپل وخت خرچ کړلې. آتا واتقى وصدق بالحسنى، نو دا درې واړه کارونه چې کړلې نو پسنه یسره لليسرا، نو خامخا آسان بکو هغه ته تل آسانتیا ته وې بوزو. یا پسنه یسره لليسرا، آسان بکو هغه ته تل جنت ته، الله وی جنت ته ورسوم. دا درې واړه کارونه چې چا کړلې سو کی کوي دی به جنت ته ځي. فسنه یسره لليسرا، خامخا آسان بکو د تل جنت ته، پاسانی باندې بوز هم دلره جنت تا. یا فسن یسره لليسرا، خامخا آسان بکو د تل آسان دین تا، شریعت تا، دین او شریعت بہت آسان کم. مولانا قاسم نانوتی رحمت اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند مشرو نائے بانی چاہو تا خط لے گو سنگحال لے آغاو توی خط واپس جواب یو لیکو، درې خبرې پکې ولیکلې. یو دا ده چې دین هغه زما طبیعت ګرځېدل دی، چې دین د سړي طبیعت وګرځي. کم یو کار چې کولی نو هغه سړي ته داسې اساني لکه څنګه چې د سړي طبیعت غواړي. اوس یو سړی دی د تبا چې کله د تګې شي د اوبو ضرورت شي، الته دنه نه دتا دا بار بار دا پسړه کې و ترازی د بدن غواړي، د مړی غواړي، د خلق غواړي، او بو د توجه هغه طرف ته دا ذهن هغه طرف ته ده، د وینا چې دا ناغم دا او بو دا د قدمونه چې هغه ستېږي نو هغه طرف ته هغه ستېږي. څه کې الکا او بوس کم وي ولې تا د چا ویل چا اعلان کړل چې بوس کا الګي دا دن نه دا یو دایه پیدا شي دا چې تا ته اوس د بوس ضرورت ته او بوس کا سړی وږي شي دن نه دایه پیدا شي دل دې دی وې زوګه شی مسمار سره خوراک پکار دی نو دې قتل چې کینو هغه طرف ته کې چې کم ځګه د ډوړی د خوراک داغه سم علاوی هغه طرف ته ګوري ښا
پلار روان دی چتا نو دی الګا یو ټل ګوره خاو نو دی هغه طرف ته د قتل هغه طرف ته کوي دی وینا چې کوي نو هم هغه کوي دی چې تلل کوي نو هغه طرف ته کوي ولې هغه دایه پیدا شي دا هغه ته وایي دن نه ته ویل کېږي چې تا ته اوس د ډوډۍ ضرورت ته خوراک ضرورت ته سشیر واخله چې دا تند داستا لوګه په ختم شي ښه دغه سي دین او شریعت ته کله چې د مانځ ټیم شو نو چې ارسه خبر اخلاص شي نه دن نه ویل کېږي دا مونږ کول پکار دی اوس ستا اعضاء او جوارح هغه طرف ته خوځي روانې ته نو د جماعت طرف ته روانې مانځه طرف ته روانې کار چې کې نو د او د اساو د مانځه د پاره کې نو تل ما طرف ته دی قتل ما طرف ته دی نو وینا دا هغه طرف دا چې سړی دین شریعت دا طبيعت ګرځي ناوې دین شریعت چې دا زما طبيعت ګرځیدل نه دوی مې دا وي چې مدح او ذم تعریف کې ک بدی و بیان ہے خیر بیان ہے او ک بدی بیان ہے دا ماته یو شنخکاری دلته همنګ داسیو چې خ بیان نو دې رو غټیږي او چې بدی بیان نو رو بیا د سړی مخ بیا ورانی ښه نه کم څه چی څه دی وین دا وختي تور باندې خو کله کله داسې کیږي لیکن بیا خو زموږ سره دښمنی ولې ماته بد ویلی وي نه لګیا دی بد وین په خپل خدمانه وي خپل ځانې خپل خله خراب کړه حساب کتاب اور سره کیږي ولې د بد وی ولې غیبت کا ولې تانه کولې ولې قران کریم کې دادی تانه ور کول بهتان لګول بد ویل غیبت کول دې ټول تپوس بکیږي او ور ګناونه دي ناوي چې مدح او ذم ماته یو شان ښکاری ما وې احساسر نه کیږي کڅوګ می مدح کوي تعریف می کوي نو پاغي باندې غټېګم نه او کله چې یو سړی می بد بیانې نو پاغي باندې ز پکېګم نه او بلې وې څومره چې قران کریم کې نصوص دي پای کې زما څه شک نه دی پاتې سچ دی ټول ما ویلې دي او هغه باندې زما خې یقین دی ساسه چې دی الله رب العزت د طرف نه دی بالکل صحیح دی نفهم من اعطى واتقى وصدق بالحسنى نچاچه ارا چاچه ورکړه وکړو تقوا اختیار کړه وصدق بالحسنى او تصدیق وکړو د کلمې د توحید فسنيسره لليسرى خامخا آسان بکودتا آسانتیا طرف تا تلل آسانتیا طرف تا آسان بکم دتا جنت تلل آسان بکم دتا دینی عمل دینی کار شریعت باندې عمل کول نن چې شریعت باندې عمل کې دا ډېر بد ګران کاری سړی تا آل د کې پکې د خور برخه دا خور له ولې څنګه برخه ورکوم وي دا و زما مال نه دا کمیږي وي دا و زما پلان نه ما ته پادشه دین ولې دا سارا خور چې ونه دا د بل ځین راغل وسو دا هم دا غي پلان لور ونو نه دم د خور برخه هغه د پنځه لاندې کړلغه موډیږي نه والله نه ور کوي دا څنګه نه ور کوي چې حالت کې دین وته ګران ښکاری دین وته ګران شی دی دین به آسان شي کله چې یو سړی د الله نه یره پیدا شو او دا کور کې نو الله رب عزت ک تعالی درکې ستاره لپاره مقرري نه الله تعالی د دین نور درکې خبر درکې په اسانه به درکې حلال به درکې او کله چې تلګیای هغه دی واغستا نو ګستا په قسمت کې نه نو دا وینا پداسې دغه کې واغلی په چټکو کې بوالی وي په ان پن کې لاړ شي خبر تماشي ولې دا موږ ولې دلوم یو سړی دی هغه د کروڑاو مالک دی نن لیکن چې شپه په 13 شو هغه د دې مستحق دی چې هغه زکات ورکړي شي مخکې سیلابونو کې شي دي یو سړی دی غټ کاروبار دی هغه کاروبار کې څه چي دی راوړی دي راوړو د شپې نمخ کې مخکې الته کوزي کړه د شپې سیلاب راغی ارسه ولويړو ارسه تباش
اګه د پرون نه پاتې شی وې نه را وړې بل څه ته شی وې نو بچي خو وو کنه الله رب عزت چې سړی نه اخلي په ان پن کې واخلي ګوره هیڅ چاته په سړی به سره ډوپو نشي بس الله رب عزت موږ قرآن او سنت باندې عمل کول توفیق راکړي واخر دعوانا سبا زمونږ مدرسه کې لینټر دی هغه لپاره پکې هم دعا وکړي چې الله رب عزت په خیر په عافیت سره سرته ورسوي اللهم انا على ذکرک و شکرک و حسن عبادتک و علی ذکرک و حسن عبادتک